په تخته باندې د میت واچولو یو څو آداب دي. اولنی ادب دا دی چې کله د غسل ورکړو ولا یسرح شعر المیت ولا لحیته، د ده ویښته دې ووینځل ګومنځی به یې نه، ږیره دې ووینځله ګومنځی به یې نه. ګومنځ کول دا د زینت نښه ده او دا د زینت ځای له نه دی روان. په لاس په وله ږیره سمه کې، په لاس په وله ویښته سم کې، ګومنځی به یې نه. دویم ولا یقص ظفره ولا شعره، خو د ده نوکان غټ پاتې شوي، نوکان به وله نه کټ کوي. د ده ویښته چېرته بې ځایه غټ پاتې شوي، ویښته به وله نه اخلي. دکه شان ولا یقص شاربه، برېت یې ګډ وډ پاتې شوی دی، برېت په هم وله نه اخلي. ولا ينتف ابطه، خو د ترخونو ویښته سنت یې نه دی اغوستی، په داسې حال کې مرګ رالو ترخونو ویښته به هم نه اخلي. ولا يحلق شعر عانته، د زیرناپ ویښته به هم نه اخلي. قانون دا شو چې د یو جسم د یو ویښته اجازت تا ته نشته چې تا هغه ګومنځ کې یا یې کټ کې یا ولې سمون راولې چې لږ ډېر ببر دی نو لږ به یې سم کړ، د دې اجازت نشته. خو ته هر څونه سمه یاد ساته، حدیث مبارک کې مفهوم راغلی دی چې انسان په کم حالت باندې مړ شي، په اکه حالت باندې به د قیامت په ورځ راپاسي. په کم حال کې مړ شو ګډ وډ دی، په دکه ګډ وډ حالت کې به راپاسي. نو زمون کټ کولو رئیس اعتبار نشته. بل ادب دا دی کو چرته تا غسل ورکولو او په دې میت باندې د څه عیب ولیدو، د ده په جسم باندې داسې خبره وه چې هغه پټه ساتل ضروري وو، نو تا باندې لازم دي چې به پټه ساتئ، چاته به بیانې نه چې په جسم خو دا نښې وي، دا چلونه. او که څه ښه صفات ته پکې ولیدل نو ښه صفات په خلکو ته بیانې. قاسم نانوتوي رحمه الله ته کله غسل ورکولو نو کپړې ته لر کړې، نو په جسم کې یو ځای روغ نو، د جسم په هر حصه باندې د اوسپنې د سوځولو داغونه پراته په جیل کې. دومره تشدد پېښه و او په څه باندې؟ صرف په دې باندې چې د انګریز خلاف هغه د جهاد د فرض عین فتوا ورکړې وه او هغوی پې دا زور کولو چې دا فتوا دې واپس واخله، داسې نشي کېدی. دردیر چې د هغه تکلیفونو په وجه باندې شهید شو. نو چا چې غسل ورکول هغې دا واقع لیکلې ده چې د دین اسلام د سر بلندۍ دپاره او د بقا دپاره شهادت یې قبول کړو، په جسم یې داغونه قبول کړل او خپله فتوا یې واپس وانغسته. نو دا یو ښه صفت و، هغوی په خپلو کتابونو کې نوټ کړو. نو چې په میت باندې د غسل په وخت کې د څه داسې کارونه ولیدل چې هغه نی بیانول پکار نه به بیانې، او که بیانول پکار وو ښه صفات یې ولیدل ابه بیانې. زمونږ په دې وخت کې یو مسله مشهوره ده چې کله ته میت له غسل ورکې نو میت ته به بیا نږدې کېږې نه، ځکه که چېرته وي ستا اوښکه پرېوته په میت باندې